هجرت درجه نه وشوه او داغي وجه دا وجه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفہ شو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه طریقه او عادت دا چې کله کله خپل قاضیانو څخه خپل گورنرانو څخه راته د دې لپاره چې وګوري چې دوی څنګه فیصله کوي د عدل او د انصاف فیصله کوي او کنه په فیصلو کې جانبداري کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مختلف وختونو کې مختلف قاضیانو څخه ته عدالت تبته د دې لپاره چې وګوري چې په اسلامی ریاست کې څنګه فیصله کیږي د مسلمانانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ د خپل عادت او د طریقې مطابق یو عدالت تراغي هلته کې د دوو فریقینو فیصله کېده د هغې په منځ کې څه جګړه او خصم او د هغې په منځ کې فیصله کېده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغې مقدمه کته د هغې په هغه مقدمه باندې تاریخ لیکلی شوی د 18 شعبان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو چې دا 18 شعبان کم تاریخ په دې باندې لیکلی شوی دی نو موږ ته خو دا پته نه لګي چې دا د دې کال تاریخ دی او که د تېر شوي کال تاریخ دی او که د هغې نه مخکې د کال تاریخ دی ځکه چې هغه وخت کې د کلونو حساب کتاب نو شروع شوی نو ټول صحابه کرام یې راجمع کړل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شورا کې چې کوم ممبران صحابه کرام وغیرہ راجمع کړل چې موږ له یو اسلامي کال شروع کول پکار دی چې موږ خپل تاریخونه د هغې مطابق چلو د صحابه کرامو نه مشوره اخیسته چې دا اسلامي کال موږ د کوم ورځې نه او د کوم ورځې نه د دې حساب کتاب شروع کړو یو صحابي هغه مشوره ورکړه چې یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش د ورځې نه به موږ دا کال شروع کړو چې په کومه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو ځکه د پیغمبر علیه السلام وجود د ټولې دنیا د انسانیت دپاره د ټول انسانیت دپاره د ټول مخلوق دپاره د الله د طرف نه یو رحمت او مهرباني وه نو موږ به د پیغمبر علیه السلام د پیدایش د ورځې نه دا اسلامي کال شروع کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جواب ورکړه چې داسې ممکن نه ده داسې نشي کېدی ځکه چې پیغمبر علیه السلام دنیا وپېژنده د 40 کالو نه پس چې کله ورته الله تعالی نبوت او رسالت ورکړو د نبوت او د رسالت نه مخکې پیغمبر علیه السلام دنیا نه پېژنده چا ته د پیغمبر علیه السلام شان او شوکت معلوم نو په دې وجه د پیغمبر علیه السلام د پیدایش کوم تاریخ د هغه صحیح طریقې سره محفوظ شوی بني هسې نه چې په هغې کې زموږ نه غلطي وشي دا ټول اسلامي کال مونږ په غلطۍ باندې شروع کړو تر اخره پورې به دا غلطي روانې وي مونږ داسې نشو کولی چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش د ورځې نه مونږ دا شروع کړو بل یو صحابي مشوره ورکړه چې دا به مونږ د پیغمبر علیه السلام د وفات د ورځې نه شروع کړو ځکه هغه ورځ خو مونږ ټولو ته یاده ده هغه کال او هغه تاریخ خو مونږ ټولو ته یاد دی چې پیغمبر علیه السلام په کوم ورځ باندې وفات شوی او د هغې وجه دا وه چې صحابه کرامو باندې په ټول ژوند کې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه زیات لوی غم بل نه راغلی وی هغه ورځ هغه مونږ ټولو ته یاده ده دا هغه ورځ ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه ورکړې وه د هغه خطبې په وجه د مسلمانانو لږه حوصله پیدا شوې وه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپله باندې په دې ورځ باندې د پیغمبر علیه السلام د وفات دومره اثر پرې وشو مسجد نبوي ته راغی او په منبر باندې خطبه ووي وی که چا دا ووایي چې پیغمبر وفات شوی دی نو وی زه به هغه سره جنګ کوم د هغه نه به سر کټ کوم او قتل کوم مې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د وفات په دومره اثر نور صحابه کرام چې په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام دومره اثر شوی حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د وفات خبرې چې واورېده نو دومره اثر پې وشو چې د خبرو هغه استعداد او صلاحیت پې ختم شو چا سره به خبرې نه شوې کولی د ډېر غم او د ډېر مصیبت د وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل صحابه کرامو ته چې موږ د پیغمبر علیه السلام د وفات د ورځې نه دا کال نشو شروع کولی ځکه چې دا کله مونږ حساب کتاب کوو د پیغمبر علیه السلام د وفات هغه ورځ به مونږ ته بیا یادېږي زمونږ غم به بیا راتازه کېږي په دې وجه د پیغمبر علیه السلام د وفات به مونږ اسلامي کال نشو شروع کولی هغې ترې نه تپوس وکړو چې ستاسو څه مشوره ده تاسو خپله مشوره ورکړئ چې دا اسلامي کال مونږ د کوم ځای نه شروع کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جواب ورکړي چې زما ذهن کې دا خبره راځي چې مونږ دا اسلامي کال د پیغمبر علیه
السلام د هجرت درجه د شروع باقي کې لومبني فائدہ دا ده چې د اسلام غلبه او د اسلام شان او شوکت هغه د هجرت نرسته شروع شوه دي په مکه مکرمه کې هم مسلمانان موجود یو څو مسلمانانو هغه ټول کمزوري صحابه کرامو چې په غیبه باندې ظلم او زیاتې کېدو او دنیا کې لا اسلام خور شوه نور خلقو د عرب نه چې کوم بهر خلق پاتې کیږي هغه اسلام نه پیژندل دا خو چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته لاړو هلته یو اسلامي لښکر تیار شو یو اسلامي فوج تیار شو د جهادونو آغاز شو د پیغمبر علیه السلام ملګري هغې ته الله تعالی فتوحات ورکړل او په ټوله دنیا کې اسلام مشهور شو ټولو خلکو اسلام وپېژندل اوس د دې شان او شوکت او د دې غلبې ابتدا د هجرت درجه نه شوې ده نو یو خو پکې دا فایده ده چې د ټول اسلام غلبه او شان شوکت هغه د دې درجه نه شروع شوې ده نو چې کله هم مونږ حساب کتاب کوو مونږ ته به د اسلام هغه غلبه بیا را یادېږي د اسلام هغه شان او شوکت به بیا مونږ ته را یادېږي او بل دا چې د هجرت ورځ هغه مونږ ټولو ته یاده ده په هغې کې مونږ غلطي هم نشو کولی ټولو صحابه کرامو ته د هجرت هغه ورځ یاده ده چې د الله د طرف نه اجازت راغی چې پیغمبر علیه السلام او د هغه ملګري که د مکې نه هجرت کول غواړي نو مکې نه هجرت کولی شي پیغمبر علیه السلام چې په کومه ورځ باندې د مکې مکرمې نه وته او مدینې منورې ته روانېدو د هغه ورځې نه او د هغه تاریخ نه دا اسلامي کال شروع شو اوس دا ذوالحجه د دکه اسلامي کال آخري میاشت ده او د دې په باره کې علما کرام فرمایي چې الله تعالی د دې ټولو 12 میاشتو هغه ټول برکات او نچوړ هغه په څلورو میاشتو کې کېښودو چې کوم د حرمت میاشتې دي او د هغې نه وروسته الله تعالی د هغه څلورو میاشتو دا ټول برکات الله تعالی په دې آخري میاشت کې کېښودو چې کله انسان په دې آخري میاشت کې یو مسلمان عبادت وکړي د الله تعالی د رضا مطابق اعمالو کې کوم ګناهونه د ده نه شوي د هغې په باره کې د الله تعالی نه معافي وغواړي د دې یوې میاشتې د عبادت او د اعمالو په وجه الله تعالی ورته هغه ټول ګناهونه معاف کوي امام ابوبکر رحمه الله فرمایي چې دا میاشت دا د ټول کال د هغې یو اثر په دې کې موجود دی او دا د هغې نچوړ دی چې چا نه هم په دې ټول کال کې په دې 11 میاشتو کې کوم ګناهونه شوي د چا نه کوم خطاونه شوي په دې میاشت کې دی د الله عبادت وکړي او د هغې په باره کې د الله نه بخښنه وغواړي الله تعالی به ورته هغه ټول ګناهونه معاف کړي او د هغې وجه څه ده ځکه په دې میاشت کې الله تعالی مسلمانانو له دوه اهم عبادات ورکړي چې هغه صرف او صرف دې میاشتې سره خاص دی هغه په بله میاشت کې نه کېږي لکه رمضان المبارک له الله دا خصوصیت ورکړی دی چې فرض روجې صرف په هغه میاشت کې نیولی کېدی شي او د هغې نه علاوه نورو میاشتو له الله دا خصوصیت نه دی ورکړی لکه د ذوالحجې دې میاشتې له الله تعالی د دو اهمو عباداتو په وجه یو لوی فضیلت او خصوصیت ورکړی دی په هغې کې لومبني عمل د حج چې حج دا صرف د ذوالحجې په 5 ورځو کې کېږي د دې نه علاوه په نورو ورځو کې او په نورو میاشتو کې دا نه کېږي او دویم نمبر عمل هغه قرباني ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاله الله تعالی وس او طاقت ورکړي نو په هغه باندې حج هم فرض دی چاله چې الله تعالی دومره وس او طاقت ورکړي چې هغه سره دومره پیسې وي چې د دې ځای نه مکې مکرمې پورې تللی هم شي د لارې خرچه هم برداشت کولی شي د واپس راتلو خرچه هم برداشت کولی شي او دې چې څو ورځې په حج کې تېروي د هغه ورځو د کور خرچه هم دې برابرولی شي نو په ده باندې حج فرض دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دقسې قرباني هم په تاسو باندې فرض او واجب ده اگر چې علما کرام د قربانۍ په باره کې فرمایي چې دا واجب ده خو فرض او واجب د عمل په اعتبار سره دواړه یو شان دي صرف د عقیدې په اعتبار سره په فرض او په واجب کې فرق شته د عمل په اعتبار سره واجب عمل هم فرض وي او فرض هم فرض وي نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام نه چې الله تعالی قرآن کریم کې کوم انعام بیانوي د حوض کوثر چې هغه د پیغمبر علیه السلام یو خاص خصوصیت دی چې د قیامت پر ورځ باندې ټول انسانیت به د الله مخې ته جمع ټول انسانان به د الله تعالی په دربار کې جمع هغه د ګرمۍ ورځ ده په روایت کې راځي چې د انور به د یوې نیزې برابر ځمکې ته رانږدې شي د محشر میدان ته به رانږدې شي هر یو انسان به په ګرمۍ کې مبتلا وي خولې به ترې نه بهیږي د پیغمبر علیه السلام د امت دپاره په هغه ورځ کې الله تعالی د یو خصوصي حوض کوثر انتظام کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما امتیان به را رواني او د ګرمۍ د وجې نه ډېر زیات تږي شوي وي
زبا د حوض کوثر په غاړه باندې ناست یم الله تعالی د هغې د اوبو دپاره دومره پیالې پیدا کړي دي لکه د اسمان دا ستوري دومره ښکلي او ښایسته ګیلاسونه د هغې لپاره الله تعالی تیار کړي دي لکه څنګه چې په تیاره کې د اسمان دا ستوري ښکاري او په تعداد کې هم دومره ډېر دي پیغمبر علیه السلام فرمایي کیزانو کنجوم السما په تعداد کې هغه ګیلاسونه دومره ډېر دي لکه څنګه چې د اسمان ستوري هغه په شمار او په تعداد کې نه راځي دقسې هغه ګیلاسونه هم د شمار نه بهر دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما امتیان به را رواني او زه به ورله په خپل لاس باندې په هغه پیاله کې د حوض کوثر نه اوبه ورکوم پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې د دې نه اوبه وڅښلې لم یظمأ بعده ابدا دی به جنت ته داخلېدو پورې دوباره بیا تږی نه شي دا ټول حساب کتاب به وشي د محشر هغه رز چې په روایاتو کې راځي چې زر کاله رز به هغه به تېره شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په ده باندې به بیا تنده رانشي د هغې تذکره الله تعالی قرآن کریم کې کړې ده انا اعطیناک الکوثر چې ای پیغمبر علیه السلام تعالی ما حوض کوثر درکړی دی دا صرف ستا خصوصیت دی او ستا د امت خصوصیت دی ستا نه علاوه بل پیغمبر ته ما دا خصوصیت نه دی ورکړی او ستا د امت نه علاوه نورو امتیانو ته ما دا خصوصیت نه دی ورکړی اوس چې کله په تاسو باندې ما دومره لوی انعام وکړو نو الله تعالی فرمایي فصل لربک وانحر علماء کرام فرمایي چې فصل لربک د دې نه د اختر مز مراد دی که هغه وړوکی اختر دی او که غټ اختر دی او دویم حکم الله تعالی کوي وانحر چې ته قرباني وکړه یعنې چې تاسو باندې ما دومره لوی انعام وکړو د الله د رضا لپاره مونځ وکړئ د اختر مونځ او دویم دا چې په تاسو باندې په دې ورځ قرباني واجب ده نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام روایت کې فرمایي چاله چې الله تعالی وس او طاقت ورکړي د سره د نصاب مطابق پیسې موجود دي یې په هغې باندې قرباني کولی شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د وس او د طاقت نه باوجود ته قرباني ونه کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي فلا یقربن مصلانا دې دې زمونږ عیدګاه ته او زمونږ جومات ته مونځ له نه راځي کوم ځای ته چې نور مسلمانان د مونځ دپاره راځي چې هلته کې د اختر مونځ کوي نو هلته کې د صرف هغه مسلمانان مونځ ته راشي چې هغوی صرف قرباني کوي الله تعالی ورله وس او طاقت ورکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاله الله تعالی وس او طاقت ورکړی او د هغې نه باوجود دی قرباني ونه کړي نو پیغمبر علیه السلام دومره سخت وعید بیان کړی دی چې دی دې زمونږ عیدګاه او زمونږ جومات ته مونځ ته نه راځي او د هغې په باره کې الله تعالی فرمایي چې دا قرباني یو داسې عمل دی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه سنت عمل د وجې نه په تاسو باندې لازمه شوې ده الله تعالی فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها تاسو چې دا کومه قرباني وکړئ د دې دا وینې د الله دربار ته نه رسي د دې دا غوښې د الله دربار ته نه رسي دا وینې او غوښې په دنیا کې پاتې شي دا الله تعالی ستاسو لپاره حلالې کړي دي دا تاسو استعمالولی شئ الله تعالی فرمایي ولکن یناله التقوى د الله تعالی دربار ته تقوا رسي تقوا نیت ته ویل کېږي چې د انسان د قربانۍ په دې کولو کې نیت سو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو مسلمان په دې نیت باندې قرباني وکړي چې دا د الله حکم دی او د دې په وجه الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دې قرباني وکړي د قربانۍ د ذبح کولو هغه وینه لازمه کې ته نه رسېدلي چې الله تعالی د ټول مخکیني او وروستني ټول ګناهونه معاف کړي صحابه کرامو تپوس وکړه یا رسول الله چې دا خو زمونږ د نیکه د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه ده او په دې کې زمونږ دپاره څه فایده ده په دې کې زمونږ دپاره څه ثواب دی پیغمبر علیه السلام جواب ورکوي چې په دکه څاروي باندې او په دې ځناور باندې چې څومره ویښته دي په بدن باندې د هر یو ویښته په بدله کې به تاسو ته یو نیکي ملاویږي په دې وجه الله تعالی فرمایي چې ستاسو دا قرباني چې زما په نوم باندې تاسو ذبح کوئ د ابراهیم علیه السلام د سنت طریقې مطابق د دې دا غوښې ما ته نه رارسي د دې دا څرمنې او د دې دا وینه ما ته نه رارسي ما ته صرف او صرف ستاسو نیت او ستاسو تقوا رارسي الله تعالی فرمایي چې دا د دې دپاره ما په تاسو باندې لازمه کړې ده چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو د هغې شکریه ادا کړئ په دې وجه د دې دوو اعمالو د حج په وجه باندې او د قربانۍ په وجه باندې الله تعالی دې آخري میاشتې له ذوالحجې نه ډېر لوی فضایل ورکړي دي قرآن کریم کې چې الله تعالی کوم په لسو شپو باندې قسم خوړلی دی نو د هغې په باره کې مفسرین فرمایي چې د دې نه د ذوالحجې دا لسې شپې مراد دي لومبنۍ چې په دې کې کوم یو مسلمان نیک اعمال وکړل په دې د دې په ورځو کې کوم یو مسلمان روژه ونیسله د هغې ډېر زیات لوی ثواب دی نو د دې دوو اعمالو په وجه الله تعالی دې میاشتې له ډېر لوی خصوصي فضل ډېر لوی خصوصي الله تعالی مرتبه او درجه ورکړې ده پیغمبر علیه السلام چې د کوم وخت نه هجرت وکړو د مکې مکرمې نه مدینې منورې
یو کال هم پیغمبر علیه السلام قرباني هغه نه ده پرېښودې. پیغمبر علیه السلام 9 کاله یا 10 کاله په مدینه منوره